پاکستان او خپلې خاورې سره خو هر یو د خپلو الفاظو سره د مینې او محبت اظهار کوي. خو کورمي ضلع کې دا شان طالب علمان هم شته چې هغوی ویلو کې پاکستان سره د مینې اظهار نشي کولی، خو د زړه د مینې اظهار کولو لپاره د اشارو الفاظ خپل کړي. کورمي ضلع په چنار کې د کاڼو او ګونګیانو سکول طالب علمانو پاکستان سره په هر مهمو ورځو خاصه توګه 14 اگست یو دا شان د مینې اظهار کړي چې خلک یې حیران کړي دي. د 14 اگست خاص موقع حواله سره ناصر پاکستان ازادۍ باندې خوشحالي ښکاره کړي، بلکې د پاکستان دښمن هیوادونو سره د نفرت اظهار هم کړی دی. د کورمي ضلع سوشل ویلفیر مشتاق حسین ویل چې دا خصوصي طالب علمان د پاکستان هر قومي ورځو په موقع خپلې خلې ځلې کوي او مختلفو موقعو کې برخه اخلي. بالکل څنګه چې کمیونټي کې نور خلک دي، ویمن دي، مطلب نور نان ډیسیبل خلک دي، داسې ډیسیبل خلکو ته هم مطلب هغوی خپل وطن سره مینه لري او هغوی غواړي چې موږ خپل وطن مطلب داسې کومې ورځې دي لکه تاسو خو خبره وکړه 6 سپتمبر دی او داسې نورې ورځې دي، نو 14 اګست هم دوی منوي او موږ دلته ښه ارینجمنټس کوو او دلته دوی ته پروګرامونه کوو. نو چې کوم د دوی مینې اظهار دی هغه هم ساین لینګویج کې دی که نه، نو دوی مطلب لکه په سینې باندې زړه لاس کې ږدي، زړه باندې لاس کې ږدي، یا مطلب فلیګز چې کوم دي هغه لهراو کوي که نه، دا د دوی مینې اظهار دی. بالکل دوی خبر دي دا هر شي نه مطلب ایز پارټ اف سکول، نو دې ته موږ دوی ته دا ټیچینګ ورکوو چې مطلب موږ کوم وطن بیسکس مطلب ازادۍ ورځ دی یا ډیفنس ډے دی یا نور داسې کوم هغه دي که نه نیشنل اکټیویټیز دي هغو نه دو خبر وي. خپل وطن سره محبت او مینې لپاره د دولت او روغ صحت ضروري نه دی، بلکې زړه سره ملک او عوام لپاره فایدهمند اجتماعي سوچ پکار دی.